أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 136 یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی دا زجر دی او تخویف دی یعنی يرول دی آیاتونو کې الله پاک جل جلاله فرمائی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو آمنو ایمان روڑے بالله پا الله باندی ورسوله او دهغه پا رسول باندی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو آمنو تاسو ایمان روڑے اللہ تعالیٰ بے فرمائل یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ایمان روڑے جی ایمان والا شنو ایمان څنګه روڑی نو د دې مختلف تفسیرونه شوي دي بعضی مفسرین وایي چې د دې مخاطب مسلمانان دي چې یا ایها الذین آمنوا آمنو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو ایمان روڑے څه مطلب آمنو په دې ایمان باندې کلک قائم او دائم پاتې شئ تر مرګ پورې آمنو تاسو په دې ایمان باندې استقامت مستقیم به پاتې شئ یعنی صرف ایمان روړل دا د انسان د پاره د نجات ذریعہ نه ده صرف ایمان روړل د انسان د پاره د مسلمان د پاره د نجات ذریعہ نه ده بلکې په ایمان باندې تر مرګ پاتې کېدل دا د انسان د پاره او د مسلمان د پاره د نجات ذریعہ کنه ډیر اولیاء په دنیا کې د الله سره یو خاص تعلق خو په ایمان ورته استقامت نه دی نصیب شوی کافر د دنیا نه تیر شوی بلعم بن باعوره قرآن مجید کې داغه واقعیا ذکر ده او دومره د الله ولیو چې مستجاب الدعوات دا مطلب چې کوم دعا به کول نو الله په ټک باندې قبلوله خو اخره کې موسی علیه السلام ته خیره وکړلې او جبه د سپي په شان دروتله او په حالت کې مړ شو ایمان د دنیا نه ځان سره آخرت ته ونړو نو دلته چې الله پاک حکم کوي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو په دې ایمان باندې قائم او دائم پاتې شئ دوام دې په ایمان باندې مراد دی په ایمان باندې همیشواله مراد دي چې تر مرګ پورې په دې ایمان باندې پاتې شي ځکه نبی علیه السلام فرمای اخره زمانہ کې با یو سړی سحر مسلمانی او چې کله ماخام شنو کافر وي ماخام به مسلمانی چې سحر شنو کافر وي ودا ولي ودا زګه چې د بد خلی د جب خیال نه ساتي دغه الفاظ به استعمال کی چې هغه الفاظ به د کفر وي د نه ایمان چې کوم دې سلب شي نو د دې وجنه الله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو په دې ایمان باندې قائم او دائم تر مرګ پاتې شئ یو تفسیر دا دی چې د دین دا خطاب مسلمانانو ته دی چې اے مسلمانانو تاسو قائم او دائم په دې ایمان باندې پاتې شئ دویم تفسیر دا دی چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو ایمان روړی یا ایها الذین آمنو ای په جبه باندې ایمان راوړونکو منافقانو آمنو ایمان راوړی په زړه سره
منافقانو په خوله باندې خو ایمان راوړو کنه خو الله پاک وته فرمایي چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو تاسو ایمان راوړئ یعنی په جبه باندې ایمان راوړونکو منافقانو آمنو تاسو ایمان راوړئ په زړه سره آمنو یعنی آمنو باللسان یا ایها الذین آمنو باللسان ای په جبه باندې ایمان راوړونکو آمنو بالقلب تاسو ایمان راوړئ په زړه سره په اخلاص سره ایمان راوړئ نو دویم تفسیر دا دی چې دا خطاب منافقانو ته دی او دریم تفسیر دا دی چې دا خطاب اهل کتاب ته دی یهود او نصارا ته اهل کتاب ته یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو یهودیانو او نصارا آمنو تاسو ایمان راوړئ نو مطلب پیدا شي چې یا ایها الذین آمنو بالکتاب السابقه ای ایمان والو چې تاسو ایمان راوړی دی په مخکنو کتابونو باندې يهوديانو دوی تاسو په تورات باندې ایمان راوړی دی او عیسایانو دوی تاسو په انجیل باندې ایمان راوړی دی يهوديانو دوی تاسو په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی او عیسایانو دوی نسواراو ته تاسو په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی نو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو یعنی ای يهود او نسوارو ای اهل کتابو اهل کتابو ایمان راوړیو کنه په تورات باندې چا راوړیو چا په انجیل باندې ایمان راوړیو چا په زبور باندې راوړیو چا په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړیو چا په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړیو نو تاسو خو ایمان راوړی دی په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام باندې تاسو ایمان راوړی دی په تورات او انجیل او زبور باندې آمنو تاسو ایمان راوړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آمنو تاسو ایمان راوړی په قران باندې نو دا خطاب یو تفسیر دا شو چې دا خطاب مسلمانانو دري چې مسلمانانو په ایمان باندې کلک شي دویم تفسیر دا دی چې دا خطاب منافقانو ته دی چې ای منافقانو په جبه خو تاسو ایمان راوړئ خو په زړه سره ایمان راوړئ او دریم تفسیر دا دی چې دا خطاب يهوديانو ته دی نو بیا به معنی دا شي چې ای يهوديانو او ای اهل کتابو يهوديانو نصاراو تاسو ایمان راوړی دی په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام باندې په تورات او زبور انجیل باندې تاسو ایمان راوړی امینو تاسو ایمان راوړی په قران باندې په رسول الله مبارک باندې مدره والا تفسیر باندې پکې اواز مفسرین وی چې ایه الذین آمنو ای ایمان والو تاسو کامل ایمان راوړی او زمو یو مولوی سے هغه دا تفسیر کو چې ایه الذین آمنو اے ایمان والو اے پاکستان ایمانو پاکستانی ایمان والو اے د سوارلسمه صدی ایمان والو امینو تاسو ایمان راوړی د صحابه په شان امینو تاسو ایمان راوړی صحابه په شان یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو امینو تاسو ایمان راوړی بالله په الله باندې په الله باندې ایمان راوړی ورسوله او دغه رسول باندې ایمان راوړی د الله چې کوم رسول دی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم هغه باندې هم ایمان راوړی دا څومره دغه ذکر دی نو دا ضرورت د دین دی او دې سيزونو کې انکار کول دی یو نه انکار کول یا ټولو نه انکار کول دا کفر دی په انسان کافر کیږي کو د الله نه انکار کو نوم کافر شو کو د رسول الله مبارک نه انکار کو نوم کافر شو او کو د نور کتابونو آسمانیونو نه انکار کو نوم کافر شو ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو آمنو ایمان راوړی بالله په الله باندې ورسوله او د هغه رسول باندې ایمان راوړی والکتاب الذی او په کتاب هغه باندې والکتاب او په کتاب الذی هغه کتاب باندې نزل چې هغه لګ لګ نازل کړی دی الله علی رسوله په خپل رسول باندې قران مجید دا الله لګ لګ نازل کړی دی وقتن په وقتن موقع په موقع باندې څومره آیاتونو چې ضرورت او هغه مناسبت سره الله پاک آیاتونه نازل کړي دي او نور کتابونه الله په یو ځای باندې نازل کړي دي نزل چې هغه الله نازل کړي دي علی لګ لګ نازل کړي دي الله علی رسوله په خپل رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم باندې والکتاب او په کتاب الذي هغه باندې والکتاب الذي په هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړي دي الله من قبل د دینه مخکې د دینه مخکې چې الله څومره کتابونه نازل کړي دي په ټول باندې ایمان راوړي پټول باندې ایمان راوړل څومره کتابونه چې الله نازل کړي څلور غټ کتابونه دي سل صحیفې دي هغه تفصیل مخکې سوره بقره کې تیر شوی دی نو دا الله پاک نازل کړي دي او الله پاک جل جلاله په دې باندې ایمان راوړي بس په دې باندې تفصیل ته ضرورت نشته خو اجمالی طور په ایمان پس څومره کتابونه الله را نازل کړي دي د الله تر طرف نه دي زموږ د ټولو باغی باندې ایمان دي
او دغه رنګ څومره انبیاء علیهم السلام چې الله را لېږلي دي دنیا ته په ټولو زموږ ایمان دی. ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي څوک چې کفر وکړي بالله د الله سره یا څوک چې انکار وکړي د الله نه وملائکته او د هغه د فرشتو نه. فرشتې څنګه چې انسانان مخلوق دي د خاورې نه پیدا دي څنګه چې جنات مخلوق دي پیریان د اور نه پیدا دي نو دک شان دي فرشتې مخلوق دي خو دي د نور نه پیدا دي. انسان د خاورې نه او پیریان د اور نه او فرشتې د نور نه الله پاک پیدا کړي دي. نو په فرشتو باندې ایمان راوړل دا ضروری دي. کو سړی د فرشتو نه انکار کوي په دې باندې کافر کیږي. فرشتې داسې مخلوق دي چې دا نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه چې کوم دی ودکیږي بس دې ته چې د الله د طرف نه کوم حکم دی بس د الله تابعداري کوي ذکر عبادت کوي د الله پاک یو سکند لپاره هم د الله نافرمانی نه کوي ځکه د معصیت او د نافرمانۍ ماده الله په دې کې نه ده اچولې. تعداد کې ډېرې زیاتې دي په دې کې نه ښځې شته نه سړي شته دی څنګه چې انسانانو کې بعضې سړي دي بعضې ښځې دي او دې سره چې کوم دي د دې بچي پیدا کېږي دغه رنګې څومره ځناور چې دي انسانان دي پیریان دي دې ټولو کې الله دا مادې دواړه پیدا کړي دي هم سړي دي پکې هم پکې ښځې دي خو فرشتو کې الله دا صفت نه دی ایښی بس دې نه بچي راوړي نه چې کوم دی یو بل سره کوروالي کړي نه په دې کې د ښځې او د خاوند دا سلسله شته دی بس دا الله په یو ترتیب باندې پیدا کړي دي او صرف د الله عبادت کی دا فرشتي او ډېر ګڼ تعداد بیت المعمور ودوي د مسمان د پاسه د فرشتو د دې کعبه ده او 1000 فرشتي روزانه د غینه طواف کوي او چې کمی فرشتي یو پیر د غینه طواف او کی تر قیامت پورې بیا دغه نمبر ناراضي د هر ساس کی سره فرشته زمګه ترازی او د کم ساس کی سره چې فرشته رانی شي دغه بیا تندر جوړي تاسو اندازه لرئ د تعداد کی څومره دې تعداد صرف الله ته معلوم دی خو موږ به اجمالی طور ایمان دي څومره فرشتي دي په ټول زموږ ایمان دي د الله د طرف نه دي. وکتبه ومن یکفر څوک چې انکار وکړي بالله د الله نه او ملائکته او دغه د فرشتو نه وکتبه او دغه د کتابونو نه تاسو ته مو سره غټ کتابونه اصل صحیح دي په ټول زموږ ایمان دي ورسوله او دغه د رسولانو نه نو 1,40,000 کم بیش مونږ وایو قطعی طور د پیغمبرانو تعداد چاته نه دی معلوم خو مونږ الله پاک په دې نه رانیسي چې مونږ ته تعداد نه معلوم بس زمونږ نه دا کافي دي چې مونږ وایو چې څومره انبیا د الله د طرف نه راغلي دي ټول مونږ منو په ټول زمونږ ایمان دي 15 یا د شلو پیغمبرانو نمونه قرآن مجید کې ذکر دي خو صحیح تعداد بعضې حدیثو کې ذکر دي خو قطعی طور تعداد چاته نه دی معلوم خو مونږ باندې دا خبره لازمي نه ده چې تعداد مونږ معلومو بس زمونږ دپاره دا خبره ضروري ده چې څومره انبیا د الله د طرفه راغلي دي په ټول زمونږ ایمان دي ورسوله او د هغه په رسولانو باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت نو ګوره ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي بالله د الله نه او ملائکته او دغه د فرشتو نه او کتبه او دغه د کتابونو نه او رسوله او دغه د رسولانو نه والیوم الاخر او د ورځ د قیامت نه انکار وکړي نو فقد ضل ضلالا بعیدا نو په تحقیق سره دی ګمراه شو ضلالا بعیدا په ګمراهۍ لرې سره بس دا سړی کافر شو چې دې کې د یو نوم انکار وکړو په دې باندې کافر شو ان الذين بشک ها کسان آمنوا چې ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو ثم آمنوا بیا ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو ثم ازدادوا بیا دوی زیات شول کفرن په کفر کې بیا دوی زیات شول په کفر کې لم یکن الله نو ندی الله پاک لیغفر لهم چې مغفرت کی بخنو کی دوی ته ولا لیهدیهم او نه روان کړي دوی لره سبیلا په حق لاره باندې نو چا چې ایمان راوړو بیا کفر وکړو بیا ایمان راوړو بیا کفر وکړو نو وی چې د دې نه مراد منافقین دي منافقین د دې نه مراد دي چې منافقینو به ښکاره ایمان به خپل ظاهر کو بیا به چې کوم دی کفر وکړو قرآن مجید کې سورہ بقره کې چې کوم دی تیر شوي دي که نه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هر کله چې دوی ملاقات شو ایمان والا سره مسلمانانو سره ملاقات وکړو نو دوی به دوی آمنا موږ ایمان راوړی دی وإذا خلوا إلى شياطينهم او هر کله چې دوی روان شو خپلو شیطانانو ته خپلو مشرانو ته یا به دوی یوازې شو د خپلو مشرانو سره نو دوی به شوي قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون موږ ستاسو ملګري موږ مسلمانان نه یو موږ ستاسو کافران ملګري یو مستهزئون موږ د مسلمانانو پورې ټوکې کوو نو دوی به کله خپل ایمان ظاهر کو مسلمانانو ته او کله به کفر وکړو نو بعضې مفسرینو چې دې نه مراد منافقان دي
او بعض مفسرین وی چې د دینه مراد اهل کتاب دي. ان الذين امنوا بشک ها کسان امنو چې ایمان راوړو. نو اهل کتاب ایمان راوړو کنه په حضرت موسی علیه السلام باندې او عیسایانو ایمان راوړو په حضرت عیسی علیه السلام باندې. يهود ایمان راوړو په موسی علیه السلام باندې. ثم كفروا بیا کفر وکړو د سخی عبادت وکړو په سره کفر وکړو. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نو فرمایي چې ان الذين آمنوا بشک ها کسان چې ایمان راوړو يهود ایمان راوړو په موسی عليه السلام باندې ثم كفروا بیا کفر کو د سخی عبادت وکړو. سلوی خرج موسی عليه السلام کو هیتور ته تلو او د سخی په عبادت کې مشغول شون د سخی عبادت وکړو. ثم آمنوا بیا ایمان راوړو توبه وباسله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وتاسو توبه وباسه خپل خالق ته فاقتلوا أنفسكم او توبه د دې داوا چې تاسو خپل ځانونه قتل کړئ یو بل قتل کړئ یو بل قتل کو نو توبه قبول کړه الله پاکو. نو ثم آمنوا نو بیا ایمان راوړو توبه قبول شو نو ایمان راوړو. ثم كفروا نو بیا کفر وکړو. نو بیا څنګه کفر وکړو؟ عیسی علیه السلام الله دنیا ته راولېږو نو د حضرت عیسی علیه السلام نه انکار وکړو. د عیسی علیه السلام په انکار باندې کفر وکړو. ثم ازدادوا بیا دې زیات شول. عیسی علیه السلام پس ورستو 600 تقریبا کال پس نبی علیه السلام راغی کنه. چې نبی علیه السلام راغی دا غنه انکار وکړو. نو چې د نبی علیه السلام نه انکار وکړو نو ثم ازدادوا نو دې زیات شو کفرن په کفر کې. دا يهود زیات شو د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو نو کفر وکړو. خو چې د نبی علیه السلام نه انکار وکړو په کفر کې زیات شو ډیر مخکې لاړل. نو چې په کفر کې لاړل نو لم یکن الله نو ندی الله پاک چې لیغفر لهم چې مغفرت وکړي بخنه وکړي دوی ته ولا لیهدیهم او نه روان کړي دوی لره سبیلا په حق لاره باندې. نو د دې آیات دا مطلب نه دی چې دې توبه نه قبلېږي. یو سړی ایمان راوړو بیا کفر وکړو بیا ایمان راوړو بیا کفر وکړو بیا ایمان راوړو بیا کفر وکړو مطلب دا نه دی چې توبه نه قبلېږي. توبه دې خامخا قبلې کو دې توبه وباسي نو د الله پاک قانون چې کوم دی هغه اوس هم موجود دی توبه قبلېږي. خو د دې آیاتونو مطلب دا دی چې دی الله دومره خفه کړی دی چې دې ته الله د توبې توفیق نه ورکوي. بار بار په دې کفر ته تلو باندې د دین د توبې هغه توفیق چې کوم دی هغه الله پاک سلب کړی دی. دې ته توبې توفیق په نه ملاوي. کو چر یو کس را پاسي او الله ته توفیق ورکړي ته توبه وباسره نو الله توبه قبلي دا نه چې الله توبه نه قبلي. خودی ته توبې توفیق نه ملاوي. په بار بار کفر ته تلو باندې بار بار دی کفر ته لاړل بار بار دی مرتد شو. نو د بار بار مرتد کېدو د وجې نه او بار بار د کفر کولو د وجې نه د دین الله د توبې هغه توفیق سلب کړي دی بیا توبې طرف ته نه راځي. نو فرمایي چې ان الذين بشکها کسان امنو چې ایمان راوړو ثم کفروا بیا دوی کفر وکړو. کو يهوديان ته مراد شي چې خطاب يهوديانو ته دي. نو ان الذين امنوا بشکها کسان چې ایمان راوړو په موسی عليه السلام ثم کفروا بیا دوی کفر وکړو د سخی په عبادت سره. ثم امنوا بیا دوی ایمان راوړو په توبې سره یو بل قتلولو سره. ثم کفروا بیا دوی کفر وکړو د عیسی علیه السلام سره. عیسی علیه السلام نه انکار وکړو کفر وکړو. ثم ازدادوا بیا دی زیات شول کفرن په کفر کې یعنی د نبی علیه السلام نه انکار وکړو نو دی وجنه په کفر کې زیات شول. لم یکن الله نو دی الله پاک لیغفر لهم چې الله پاک بخنه وکړي دوی ته ولا لیهدیهم او نه روان کی دوی لره سبیل په حق لاره باندې د جنت په لاره باندې بدی نزي. ځکه چې دې ته توبې توفیق نه ملاو شي دی په کفر باندې مړ شو. نو چې کوم سړی په کفر باندې مړ شو نو دا کس باندې د جنت خوشبوئی دا چې کوم دی حرامه ده همیشه د وره په جهنم کې وي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو آمنوا ایمان راوړئ بالله په الله باندې ورسوله او د الله پر رسول باندې والکتاب الذی او په کتاب په قرآن باندې نزل چې الله لګ نازل کړي دي علی رسوله په خپل رسول باندې والکتاب الذی او په کتابونو باندې انزل چې الله نازل کړي دي من قبل مخکې د قرآن نه. ومن یکفر
او سوک چې کفر وکي سوک چې انکار وکي بالله د الله نه و ملائکته او د هغه د فرشتو نه یعنی د الله د فرشتو نه و کتبه او د هغه د کتابونو نه یعنی د الله د کتابونو نه و رسله او د هغه د رسولانو نه یعنی د الله د رسولانو نه والیوم الاخر او د ورځ د قیامت نه انکار وکي فقد ضل نو په تحقیق سره دی گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره یعنی لري گمراهی د کفر دی کنه ان الذين بشغها کسان آمنو چې ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر کو ثم آمنو بیا ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر کو ثم ازدادوا بیا دی زیات شول کفرن په کفر کې لم یکن الله نو ندی الله پاک لیغفر لهم چې بخنو بو کی دوی تا ولا لیهدیهم او نبروان کی دوی لرا سبیلا په حق لار باندې په نیغه لار باندې د جنت په لار باندې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو آمنو تاسو ایمان روړی بالله په الله باندې ورسوله او د هغه په رسول باندې والکتاب الذی او په قرآن باندې په کتاب باندې نزل چې الله لګ لګ نازل کړی دی علی رسوله په خپل رسول باندې والکتاب الذی او په کتابونو باندې انزل چې الله نازل کړی دی من قبل مخکې د قرآن نه ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي بالله د الله نه وملائکته او د هغه د فرشتونه وکتبه او د هغه د کتابونو نه ورسله او د هغه د رسولانو نه والیوم الاخر او د ورځ د قیامت نه فقد ضل ضلالا بعیدا په تحقیق سره دی گمراه شو په گمراهی لري سره ان الذين بشكها كسان آمنوا جي ایمان راوړي دي ثم كفر ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړو ثم آمنوا بیا ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړو ثم ازدادوا بیا دوی زیات شول کفرن فکفر کی لم یکن الله نو ندی الله پاک لیغفر لهم چې بخنه به وکړي دوی ته ولا لیهدیهم او نه به روان کړي دوی لره سبیلا په حق لاره باندې د جنت په لاره باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون راضي شي زمون لوی واړو ټول ګناهونه معاف کړي الله مونږ ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله په مونږ ټول باندې رحم وکړي اله العالمین زمون باطنی قوتونه زیات کی اله العالمین زمون د ټول باطنی قوتونه صفا کی اله العالمین راضی شرانه چې کله ران راضی شي بیا رانه خفه مشي اله العالمین د خاطر مجمع د ټول مغفرت وکي الله زمون څومره مردگان وفات شوي دي مور او پلار مو وفات شوي دي ورونه او خويندو مو وفات شوي دي څومره رشتہ داران زمون د ملګرو وفات شوي دي ټول ته کامل مغفرت نصیب اله العالمین د قرآن د ترجمه ثواب اله العالمین زما والدین او محترمانو ته او زمونږ د حاضر مجموع څومره رشتہ داران وفات شوي دي زمونږ څومره رشتہ داران وفات شوي دي الله د دې ثوابونه غټول ته ورسوي الله خاتمه بالخير او بالایمان کی په وخت ځن قدر مو زړه په صدق سره په جبدا کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول